د ماشومانو د وظیفې په باره کې اهم معلومات در سره شیر کوم. کم چې نوي کسان دي او زاړه کسان دي د دواړو دپاره دي. کم چې زاړه کسان دي د هغو دپاره خو لازم ده، ځکه چې هغو ته د ډېر وخت نه د ماشومانو وظیفه چې ده دا میلاویږي. او نوي کسان داسې دي چې هغوی موږ ته د ماشومانو وظیفه میلاو نه شوه. نو دا ویډیو چې ده دا ستاسو د ټولو دپاره ده. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو راړئ دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته رسي، چې نورو کسانو ته ورسي، ځکه زیاتر کسان چې هغه بار بار تپوس کوي چې موږ ته د ماشومانو وظیفه چې ده دا میلاو نه شوه، موږ ته د بینظیر روپۍ میلاو شو خو د ماشومان وظیفه چې ده دا میلاو نه شوه. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو چې ده دا مخکې لازم شیر کول. نو اول نمبر شرط خو د دې لپاره دا ده چې تاسو ته د بینظیر روپۍ میلاویږي، نو تاسو ته د ماشومان وظیفه چې ده دا هم میلاویږي. خو ځینې کسان چې دی هغه به دې کې غلطي کوي، لکه ماشومان د دې خو د خپل ماشومان چې دي دا نه رجسټر کړي، یا چې دی د دې ماشومان رجسټر شي خو د دې ماشومان چې دی هغه سکول چینج کړي. چې سکول چینج کړي نو د سکول د چینج کېدو د وجې نه چې دی ستاسو وظیفه چې ده دا بنده شي. نن سبا چې دی د ماشومانو امتحانونه شوي دي، نو ځینې ماشومانو سکولونه چې دي هغه به اوس چینج کېږي. نو چې چینج کېږي نو تاسو له پکار دي چې خپل ماشومان به دې پروګرام کې چې دی هغه دوباره رجسټر کړي. دوباره به څنګه رجسټر کوئ؟ دفتر ته به ځئ، هلته کې به تاسو له یو کاغذ چې دی هغه به درکړي، یو فارم چې دی به درکړي چې هغه فارم به راوالی، هغه به سکول ته یوسئ چې کم نوی سکول یو تاسو خپل ماشوم په هغې کې داخل کړی، د هغې سکول نه چې دی هغه به دستخط کوي، هر سره به یې وکړئ، هغه به واپسي چې دی هغه به دفتر ته چې دی واپسي یوسئ. چې دفتر ته یوسئ چې ستاسو ماشوم چې دی د هغه سکول چې دی هغه اپډیټ شو بدېږي. چې اپډیټ شو نو که بیا دغې سکول ته د بېنظیر ټیم ځي، لکه کم بی ایس پي کم ټیم چې دی هغه هلته لاړ شي، نو ستاسو د ماشومانو ریکارډ چې دی هغه په هغې سکول کې پروت وي، نو هغه ریکارډ چې دی به دفتر ته راوړي، د هغې نه وروسته به ستاسو ماشومانو ته وظیفه میلاوي. که تاسو دغه کار ونه کوم زوړ سکول ته به لاړ شئ، هلته کې به ستاسو ماشومان نه وي، نو بیا به تاسو ته دغه وظیفه چې ده دا به نه میلاویږي. بل نوي کسان به دې کوم دي؟ نو نوي کسانو له چې دی هغو له هم دغه کار کول پکار دی. هغه به ځان سره ماشومان چې دي هغه به هلته کې بیایي دفتر ته چې دی ځان سره ماشومان بوځئ، هغو به له یو فارم چې دی هغه به درکړي، هغه به راولی په سکول کې ډک کړئ، هغه به واپس یوسئ چې ستاسو ماشومان به دې کې رجسټر شي، نو د هغې نه وروسته به تاسو ته وظیفه چې دی دا میلاویږي. اوس چې راتلونکی کم قسط دی دا 2 قسطونه دي، نو په دې کې به تاسو ته روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي، ځکه چې ستاسو نه وخت چې دی دا وړېدلی دی. د دې نه مخکې موږ په دې باندې ویډیو کړي وه چې موږ ویډیو وکړو، اکثر ځینې کسان ویډیو پوره ونه ګوري، نو هغو ته صحیح معلومات ونه رسي. نو موږ تاسو ته ویلو چې 31 دسمبر چې دی د دې اخرنی تاریخ دی چې تر هغې پورې تاسو خپل ماشومان چې دی دا رجسټر کړئ، نو که په دې قسط کې نه په راتلونکي قسط کې به تاسو ته دغه وظیفه چې ده دا میلاو شوې، ځکه چې دې هلته کې ویریفیکیشن وکړي، نو د هغې نه وروسته چې دی دغه ریکارډ دفتر ته لاړ شي، نو د هغې نه وروسته به بیا تاسو ته د ماشومانو وظیفه چې ده دا به میلاویږي. نو چې دا میلاویږي نو تاسو له پکار چې د مخکې نه تاسو خپل ماشومان او هر سره چې دي دا ریډي کړي، نو اوس لاړ شئ دغه فارم راولی، خپل ماشومان چې دي دا رجسټر کړئ، او کم چې نوي کسان دي په اولنۍ پیرې روپۍ اخیستلي یا د دې پروګرام دپاره اهل دي سره یې لیکلي ورته راځي چې تاسو خپل سیم راولئ، یا ستاسو سیم چې دی جاري شوی سیم یې راغستی، نو هغه دې هم لاړ شي او خپل ماشومان چې دي دا دې په دې کې رجسټر کړي. که په دې 2 قسطو کې تاسو ته میلاو نه شي، نو په راتلونکي قسط کې چې دی تاسو ته به د ماشومانو وظیفه چې ده دا هم میلاو شي.